من فطر فيه صائم كان له مغفرة لذنوبه. د الله رسول فرمایي چې کوم چا د یو روزهداره انسان دپاره روزه مات برابر کو، د هغه مغفرت به الله تعالی د ټولو ګناهونو مغفرت به الله تعالی کوي، ټول ګناهونه به الله تعالی ورمعافوي. وعتق رقبته من النار، او الله تعالی به د جهنم له اوره څخه ساتي. صحابه کرام خو بیا د دې شوقیان دي، دا خوند ورکوي صحابه کرامو ته چې دوی هم یو چا ته روزه مات برابر کړي. لیکن په صحابه کرامو کې داسې کسان شته چې هغه پر خپل روزه مات باندې هم قدرت نه لري. اوس خو دغه موقع دی ته نسي ور پیدا کېدلی، فورا هغه صحابه کرام ولاړېږي. د الله رسول ته فرمایي ای د الله رسوله که چیرې د چا په وس باندې دا نه وپره، اوس به هغه کس څه کوي؟ هغه خو دا په وس نه ده پرس یو چا ته روزه مات برابر کړي او دغه ثواب له الله تعالی څخه حاصل کړي چې د ده د جهنم نجات هم وشي او د ده د ټولې زندګي ګناهونه هم الله تعالی ور معاف کړي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء. دا الله رسول ورته فرمایي چې داسې نه چې ته به روزه مات دومره ورته برابرې چې دی به باندې مړی، بلکې دغه اعزاز الله تعالی و چاته ورکوي چې د ده ټول ګناهونه معافیږي، هغه صرف په یوه خورما باندې چې یوه خورما ورکړې ستا ټول ګناهونه معاف سو، ستا د جهنم څخه د نجات زیری و تا ته درکول سو. او که چیرې پر خورما باندې قدرت نه لرې، یو غړپ شیدې ورکړې په دې باندې هم الله تعالی و تا ته دغه مقام درکوي. دریم شیدې دې هم په وس باندې نه دي پره، صرف پر روډ باندې ودرېدې، یو چاته د یو ګیلاس اوبه ونیولې، ستا پر اوبو باندې هغه روزه ماته کړله، صرف په یوه غړپ اوبو باندې الله تعالی د انسان د زندګي ټول ګناهونه ورمعافوي.